أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 مطالعہ کو. تذکرہ مغه د منافقینو د مختلف طرز عمل ده. پرون هلکه غوندې موږ دا اشاره کړې وه چې دوی به خپلو مجلسونو کې ګپ شپ لګولو، او په دغې موقع کې چې کله د غزوه تبوک تیاری وه نو دغه ګپ شپ انتهایی اسلام دپاره، اسلامی تحریک دپاره، مسلمانانو دپاره، خود نبی محترم صلی الله علیه وسلم دپاره او دغه مشن دپاره انتهایی خطرناک وو. لیکن دی خپل زړه کې دا وی چې دا یو عام بس روټین ده، هیڅ خبره نه ده، ګپ شپ و یو مزاق یې جوړ کړی و. نو هغې باندې یوه تبصره ده او د هغې هغو حرکتونو باندې پکړ ده. فرمایي چې ولئن سألتهم، که چیرې ته دی نه پوښتنه وکړې، نبي صلی الله علیه وسلم ته رسو اشاره ده، مسلمانانو ته اشاره ده چې که چیرې تاسو دی نه پوښتنه وکئ، لیقولن، چې تاسو څه خبرې کولې، تاسو دی نه پوښتنه وکئ چې تاسو څه خبرې کولې. موږ دا عرض مخکې درس کې تیر شوی ده چې اکثر خبرو خو نبی صلی الله علیه وسلم ته د مسلمانانو ذریعې سره او الله تعالی به ډایرکټ د وحي ذریعې سره هم خبره یې ویر کو. نو لہذا که چیرې تاسو د دغو خبرو دی نه پوچ ګوچ وکئ، تاسو پوښتنه وکئ چې څه خبرې مو کول، دی به لیقولن، نو دی به فټ درته دا یی انما كنا نخوض ونلعب، موږ خو هسې یو ګپ شپ لګولو، ټوکې ټکارې مو کولې او هسې ټایم مو پس کولو. د دې تذکره احادیثو کې راځي، خاص کر کې غزوه تبوک کې چې کله وه نو دی یو ډېر لوی، یو ډېر زبردست مهم انداز باندې دی دا عامو مجلسونو کې دا ګپې شپې جوړې کړي وي. ها وګورئ ورته، روم سره مقابله کوي، دوی ته وګورئ روم سره، لکه موږ تذکره کړې وه که نه، هغه یو صحابي چې خجورې رړلې، هغه تذکره مخکې شیر شوي ده. نو څټ د منافقینو څه کولو، خندا یې کوله، ټټې یې ورپورې ویستې، خجورو سره روم فتح کوي. قیصر ته په دو خجورو سره دا شکست پیر کوي. نو دا یو ټوکې ټکارې وسته کولې، نه دغه انداز ده، نه مسلمان عام غته چې او تاسو هغې سره ټکره نه شئ کولی. دغه حماس باره کې، حماس چې کله د اسرائیل سره ټکره شروع کړه 7 اکتوبر 2023 نه، چې 24 نه چې کومه معاملات شروع وه، نو هغه څه وه غالبا 23، نو چې هغه ټولو موټو کې په دغه موږ مسلمانان په ټاک شوز کې به دا ناست وو، هغه ډېر لوی هغوی ټکنالوجي داسې ده او فلانه ده او فلانه ده، تاسو هغوی سره مقابله کوئ، لیکن اصل شی خو جذبه وي، ایمان وي. نو دی به دا خبرې کې انما كنا نخوض ونلعب، موږ خو هسې ګپ شپ کوو، ټایپ بس کوو، نلعب کې یعنې هسې مذاق زړه کولو. نو دې باره کې رسي، روایات کې رسي چې یوه محفل کې، یوه مجلس کې ګپ شپ دا لګولو، یو مسلمان پې تېرېدو، هغه خبرې واورېدلې، یوه ورته ویل چې ها وګوره دی ته جي روم سره، دا روم سره عرب خو نه دي، دی جګړه وکړه مکې سره یا قریش سره یا پلنکي سره، لکه خندق، بدر او دا اوهد تذکرې پکې وشي، هنین او فلانه فلانه، دغه رسې دا جنګونه خو شوي وو، دا خو بل جنګ و چې غیر سره و. نو دا څه عرب نه دي، روم ولړی لوی فوجي طاقت لري، ډېر لوی طاقتور دي، څه مذهب راشي وبې ګورئ تاسو چې دا کوم د جنګ ته تیار دي، دا به هغه د رسیو سره تړلي وي، رسیو سره به هم تړي، بیا په پاسه نه پکار دا ویلي چې دا خو هغه تېر شوي وو د سنګسار والا دي، هغې احکامات یو مذاق وړو کولو دی، سنګسار احکامات دا نه مخکې راغلي 100 کوړې چې کمې وي، چې دا هغه خبره دلته
فټ کوا چهره او مذهب وګوري خواند وشي چې سلسل کوړی ورته غزلا کی دی به وګوري دا دغه سي یو منافق تیرې دو ورسره سملګریو نو نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه دوران کې لکډیر په دغه مهم کې متحرکو لګیاو مسلمانانو سره ملکتونه نو دای چې داسې ولید نو دای داسې یو مذاق غو جوړ کو اشاره وکړه چې وګوري ورته دا روم ته شکست ورکړي کیسر سره مقابله کوي هغه ته روان ده هغه سره جنگ کوي یعنی دا ټوکې ټکارې کولې نو دلته هغې طرف ته اشاره ده چې کچېرې تاسو دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو څه خبرې کولې نو دوی به فټ درته وایي چې انما کنا نخوض ونلعب موږ خو یو ټوکې ټکارې کولې هسې ګپ شپ و قل دوی ته وایه دوی نه پوښتنه وکړه دوی ته وایه بالله آیا د الله برې کې و آیاتي د هغه احکاماتو برې کې د تذکره وشه که نه لکه هغه آیات 100 کوړې خبره دلته کې کوله چې به مذهب وي چې دوی د سلسل کوړی چې کومه حکم ده که نه د اسلام کې نو هغه طرف ته هغه وکړه چې یاره چې بیا هغه سل کوړی ورته ولګي نو د الله د احکاماتو برې کې ورسوله او د هغه رسول په باب کې کنتم تستهزئون تاسو ته دا خبره پته چې د هغې ټوکې کوئ هغې پرې ټوکې کوئ یعنی د الله پرې تاسو د رسول د ټوکې ټکارې د کیل تماشا د دل لګي د ټایم پسي تاسو د الله دغه د احکاماتو دغه د رسول په باره کې پاتې شه چې تاسو به هغه سره ټوک ټکارې کوي دغه احکاماتو باره کې به خندا او دا مذاقونه به وړو کوئ تاسو دا پاتې شو لا تعتذروا اوس عذر ما پیش کوئ بیا به دا منافقین چې کله هغه کې اقرار وکړه نه پکړ کې یا به مسلمان ته نه پوښتنه وکړه به خو به دوی پوه چې موږ بیت خو ښکلاو شو موږ پرده وسکولیږي به دوی هغې مختلف عذرونه به پیش کولو مختلفې هغه به بهانې به جوړولې چې نه خو دا خبره نه وه بیا ما داسې کړي وه بیا هغه دا کوله بیا ما داسې ویلي بیا د ما دا مطلب و لکه دا د خبرې به کولې نه نو که وګورې ځای په ځای دغه خبرې چې نه موږ مقصد خو دا نه موږ خو اسلام سره ډېر مخلص یو موږ خو مسلمان سره مخلص یو موږ خو حماس سره مخلص یو موږ یو چې دوی بچي مړېږي موږ یو چې دوی ته تکلیف ته دوی باندې به بمبري کېږي دوی به ښځې مړېږي دوی به شهدا کېږي لکه شیخ یاسین ته ویلي شوي که نه یو ټایم 2003-2004 کې ډېرو هغه ورته چې خلک به مړېږي هغه ورته چې خلک ته به مړېږي که نه مړېږي چې زه به مړېږي چې زه به مړېږم یو ستر انټرویو ده خو هغې کې هغه ورته دی چې یاره چې ته خپله اعتراف کوې چې مړېږم به هم دا درته پته نشته چې چېرته به مړېږم دا درته پته نشته چېرته کې به مړېږم دا درته پته نشته څنګه به مړېږم نو مرګ نه څنګه ته ما ډروې مرخواز هم شته نو لہذا خپل مشن خپل قاز باندې خپل نظریې باندې که به مرګ راشي نو دا ټولو نه اعلی مرګ ده نو دی به دا ویلو چې لا تعتذرو نو دی به عذر پیش کولو الله ورته چې عذرونه ما پیش کوئ تاسو عذرونه ما پیش کوئ چې تاسو کومې خبرې کړي دي حقیقت دا ده چې هغه تاسو د خپل منافقت نه کړي دي خپل بغض نه مو کړي خپل کینه مو کړي اسلام دشمنۍ په بنیاد مو کړي دي لا تعتذروا عذرونه ما پیش کوئ قد کفرتم یقینا دې کې شک نشته چې تاسو کفر لیار اختیار کړي دا کفر مو کړی دا بعد ایمانکم دی ایمان رړنې دی بعد کم ایمان ویل چې بظاهر خو د ایمان قبول کړو دا خو د مسلمانانو په جمع کې به درېدو او نبي صلی الله علیه وسلم پسې एकदम پهلا صف کې به درېدلو اور باقاعده نبي صلی الله علیه وسلم چې کله به منزلس کې ناستو یا به جمعې خطبه کوله نو د عبدالله بن ابی بری کې رضی چې هغه به چګېدو چې وګورئ که نه واورئ دا خبرې عمل وکړئ په دې خبرې لکه ځان به شو کولو اکثر و بیشتر به مسلمانانو به عزته کولو چې مه چګېږه دغسې نبي صلی الله علیه وسلم سره جوخت ناستو او بار بار به نبي صلی الله علیه وسلم ته یقین دهاني کوله د تمامو خبرو نو دځه کې ایمان خدای قبول کړو دا ټولې خبرې حرکتونه کولو اعمال کولو چې د کوم موږ کوو الله دې موږ معاف کړي لیکن حقیقت دا چې اسلام سره مخلص نه اسلام سره اخلاص نه مسلمانانو سره مخلص نه قد کفرتم یقینا چې تاسو کفر کړی دا بعد ایمانکم دی ایمان دی بعد ان نعفو عن طائفه منکم الله دلته ورته جان کې دا کېدلی شي چې تاسو کې هغه خلک زه معاف کوم چې کم خلک د انجان باندې نجنۍ باندې یعنی جان بوجھ کې نه بلکې ندنۍ وجې نه سمجھ کې نه درغلي یا بل طرف ته هغه خلم کې دیلی شي چې وقتي طور باندې یو ځان یو مزهیه وي که نه بعضې ټیم کې
او خلک خندا دې پر یو خبره وکي یا چا پسې خبره وکي داسې خلک هم چې د خندا دې پر خلک به خندولو نو هغه ته دا خبره دغه منافقینو خولې ته ورچولې وي چې را دې پرې کې دې باره کې څه وایه نو هغه خلک خو کېدای شي زه معاف کړه دې ځکه د هغو خلکو د مفی لیار ویلي کیسي ده الله تعالی ځکه کیسي چې ندان وي هغه په د سوچ نه وي هغه عقل د غومره کار نه کوي که نه او بل شاید چې اننه هغه کې یو ټایم پسی ولا هغه بیچاره بس دغه چلو د خلک به زه وخت باندې وخندم یا د چا په دباو باندې یا د چا په خواهش باندې یوه خبره وکي نو دې وجې نه الله تعالی هغه ځای کې رخصت کړی خو په هغه بنیاد ده قرآن کې نورو ځایونو حدیثو احکاماتو سره چې دا ټچ کې هغې نه دا وځي چې کچېرې دته دا احساس ودري چې او ما غلطي کړې ده نو بس بیا دی الله یې چې بیا به دا زه معاف کړم نو دلته یې چې ان نعفو کېدلی شي چې کچېرې زه معاف کړم عن طائفة منکم تاسو کې ځنه خلک معاف کړم چې کم خلک دي ندنۍ په بنیادي کړي دي جهالت په بنیادي کړي ناپوهي په بنیادي کړي خبرې هغه خو کېدای شي زه معاف کړم نعذب طائفة بأن طائفة لیکن دا کې هیڅ شک نشته چې تاسو کې یو ګروه داسې دا چې هغو جانبوج کې دا تمامه تماشا جوړه کړې ده او دې پره کړې ده چې دغې موقع کې د مسلمانانو همت ختم شي مسلمانانو کې چې کومه جذبه ده چې هغو ته هغه ماته کو او هغو همتونه کمزوري کو او د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم اعلان کړی یا میشن کې لګیا ده هغه موږ کمزوري کو هغه کې ته نقصان ورسو دا یو جانبوج کې یوه منصوبه ته د دی دا کوشش و لہذا الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي چې نعذب طائفة دې کې خو شک نشته چې یو ګروه ته به زه ضرور سزا ورکوم او سزا به ویلې ورکوم داسې نه ده چې یوه سره ما رشته داري ده او بل سره مو تعلق نشته بانهم دې وجې نه کانو مجرمین چې دا سخترین مجرم دي یعنی داسې یو حالت کې چې اسلامي طاقت یا اسلامي حکومت د مخکې د مستقبل دارو مدارو په دې خبرې دا غزوه تبوک چې د یو مستقل بنیادو باندې نه صرف عرب دي نه بلکې چرچاپیره چې څومره سرحداتو شام سره علاقې سره ایران سرحدونه چې دا څومره سرحدونه دای مضبوط کړلو او دې سره یو بالکل یو ریاست قایم شو دغه غزوه تبوک ذریعه سره لہذا دا یو اهم میشن او دغه اهم میشن کې د تاسو دا کردار چې دا سخترین جرم دا معاف کېدای نشي لہذا دی وجه نه دغه باندې خبره ده الله دې مست قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي مسته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې مشتلو ته خپل حصے چونې توفیق راکړي رب کریم ایران ته فتح ورکړي مسلمانانو ته فتح ورکړي اسلام ته فتح ورکړي رب کریم کفر مغلوبه کې امریکا اسرائیل مغلوبه کې دغه منصوبې دغه تمامه ټیکنالوژي ته شکست ورکړي رب کریم اسلام ته غلبه ورکړي مسلمانانو ته غلبه ورکړي اتحاد او اتفاق نصیب کې مسلمانانو ته رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت نصیب کړي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا باندې قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه پوره کړي څوک مشکلات لري کې دنیا بر کې مسلمانانو مدد وکړي رب کریم موږ څومره عزیزان رشتہ داران د دنیا نه لاړ دي میرا جب بای خور وفات شوی د رب کریم تور ته مغفرت نصیب کړي ته د قبر د خپل نور نه منور کړي رب کریم ته د قبر د خپل د جنت ته بغیچونه بغیچاو ګرځي رب کریم ته رحیمی کریمی دی موږ دغه دعاګانې قبول کړي رب کریم ته رحیمی کریمی دی موږ څومره عزیزان رشتہ د دنیا نه لاړ دي ټول ته مغفرت نصیب کړي موږ ته مغفرت نصیب کړي مرګ پر کې موږ ته اطاعت نصیب کړي رب کریم مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي رب کریم د قبر د عذاب نه خیرت تکلیفات نه موسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کې جهنم نه موسته پولیس رات پلری مستمر مرپلا ته خويندرونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته خپل روشنايي نصیب کې اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.